څنګه چې د سبا 8 اپریل په باره کې دا مشهوره ده چې نور به تندر نیسي، نو که دا امکان هم وي که نه نو خلک داسې مه ګایډ کوي چې قیامت پر راځي، دا به کېږي هغه به کېږي، غلط قسمه خبرونو باندې خلک مه ګایډ کوي. ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ د رهنمایۍ دپاره دلته کې دنیا ته الله جل جلاله را لېږلی و، موږ ته پوره تعلیمات راکړي دي، موږ خو به په هغه تعلیماتو باندې خپله زندګي تېرو. ړومبې چې د نبی علیه صلات وسلام په دور کې کله نور تندر ونیسو که نه، نو نبی علیه صلات وسلام څه چل وکړو تاسو ته پته ده، دا په هغه وخت کې چې کله د نبی علیه صلات وسلام زوی ابراهیم کله وفات شو، نو حضرت ابو موسی اشعری او حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنهما روایت نقل کی په صحیح بخاری کې موجود دی دا چې فرمای رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې انتهایی یریدل ولاړو، مونږ چرته داسې نه ولیدلې، مونږ وی چې چرته قیامت را روان دی، نور تندر نیسلو. نو نبی علیه صلات وسلام مونځ طرف ته متوجه شو او دومره اوږد مونځ یې وکړو چې مونږ چرته نبی علیه صلات وسلام د دې نه مخکې نه ولیدلې. او بیا نبی علیه صلات وسلام مونږ ته وویې چې دا انور چې تندر نیسي که نه، نو دا د الله جل جلاله د نشانیانو نه یو نشانی ده، دا د چا په مرګ باندې نه راځي. یعنی نبی علیه صلات وسلام نفي وکړه د هغه عقیدې چې خلکو دا مشهوره کړې وه چې څوک مشهور سړی مړ شي نو د هغه په وجه باندې نور تندر نیسي. نبی علیه صلات وسلام د دې نفي وکړه چې داسې نه ده، او بیا یې دا وویې چې داسې حالات راشي نو تاسو الله طرف ته رجوع کې استغفار شروع کې. نو مؤمن خو به تر مرګه پورې تر قیامته پورې خپله زندګي هغه شان تیری څنګه چې مونږ ته نبی علیه صلات وسلام ویلی دي. پکار دی چې مونږه الله جل جلاله طرف ته متوجه شو، خلک غلط نه ګایډ کو، د خلکو په ذهنونو کې شکوک نه پیدا کوو.